دا ځای ټیک دی مکمل دا ځای ټیک دی صندوق کېده وه په قلار اږده په قلار اږده سر نه خلاص نشي قیمتي سامان دی پکې کروڑونو روپو چټو ونیسه چټو ونیسه طریقه ده کارم ولګو د ټولو نه اهم خبره څه ده دا زده که د ټولو نه اهم خبره دا ده چې ته به په روغ سړي کې بیماري څنګه پیدا کړې نو دا به ته زما نه زده کړې ګوره اوس هغه مخامخ سړی را روان دی ده کې به له زه بیماري را پیدا کوم ګوره ورته زما کیل کمال ده ای ځوانه دې خوا راشه کښېنه مام که بابا ما سره خو ماته پیسې نشته خوله ونیسه ګستاخه حکیم غلام سرور دیوانه یم زه اوس په دې څه پوهېږم خو لار کې دری خوره کړم ما که خیر ماري په دې ځان پوهه که او زه دې خوا که اوهو لکه دې زیړوالي ته زیړی دی دی ظالمه دا څه وایي حکیم صاحب مکمل غر کې دې خوا راکه لاسه ولې حکیم صاحب ته خو یارول کې دا څه چل دی پوه شوه که نه زه چې د څه نه یارېدم او مقه مسله ده پول زیړی دی دی مکمل تباهي الله حکیم صاحب زما جزر چرته ډاکټر له لاړ شم صبر وکړه یو څو دا راته ووایه همیشه دپاره چې ته منډه ووهې ښه په تیزه منډه وهې زړه دې درزېږي او سم درزېږي سا به دې راماتی سا مې هم راماتی وشوه که نه مکمل غر کې او بله کله ناکله دې په دې معده بوج راځي او بوج خو پې راځي او اور هم پې بلي دقه مسله ده په تا کې ډېره غټه مسله ده ځوانه خو ته فکر مه کوه کله چې حکیم غلام سرور دیوانه موجودي ته به رانه نه بیمارېږي انشاءالله تعالی زه علاج کومه پیسې در سره شته پیسې خو راسره نشته حکیم صاحب پاسه څنګه علاج نو علاج هلک اوس په دې لاره کې مړ نه شم زه به هلګاک راولم زموږ ډېر غټ کلی دی دې هلک ډېر ښکلی سوال وکړو داسې کار وکړه شاهي کپسول راوله په دواړو لاسو راکوه ګستاخه دا کپسول در کوم ځوانه دا به د ژبې د لاندې یو دانه کېږي یو رال د ژبې د پاسې لم راکړه که نه یو به له دې سر د پاسه لم درکمه دا ونیسته دوه واله ځه یو د ژبې د لاندې کېده یو د ژبې د پاسه کېده انشاءالله تعالی ستا دا مسله به دې سره حل کېږي خو ته داسې کار وکړه زه تاته یو بل مکمل یو بهترینه خبره کوم زما د 1000 روپۍ پیس ټیک شوه ورشه په کلي کې وګرځه کسانو ته ووایه کیم راغلی دی 1000 روپۍ پیس دی چې کم کس ټیک نه شو زر به زه هغه واپس ورکړم زر به پسې لکه جرمانه ورکړې جرمانه به پسې 1000 روپۍ بس الله دې خوشحاله ساته هله دانګه زه دانګه ورسه دې ته طریقه وایي شاګرد دا زده که کس کې به داسې بیماریان راولي دی به اوس کسان راولي کار باندې لګیا شه هبه اوف دا کومه ګرمي ده یار یو ګرمي ده او بله غریبي ده او بل دا نه څوک یارېږي اوس نو زما د بدماشۍ اوس اړو څه نوم نشته مخکې به دا تمانچه مونږ چې کوم دې بړې ته اوږې ته اچولې وه او چې چاته به مو راواړوله 400-500 کسان به یارېده اوس خو که چاته راوړې نو ویلې شمه اوس راته خلک وایي دا باسې ګپي خپل ډایلاګ راته اوس خلک کوي وایي دا باسې ګپي نو کاش چې دا ملکن د غر د سرو وي او دا ټول زما وي که نه او د دې نه ما داسې لږ خرڅولي لږ مې د دې نه خرڅولې او بس په دې باندې مې یوه صوبه ځان له اخسته خو نشته ارمان نو بس قسمت دی خراب دی نو لکه دا خو دا بل منافق را روان دي دې څه کوي ایو لکه امار سترګه هیې کامې څنګه چل دی څه د ځان سره ګرومېږي یاره خفه یم کامې دومره خفه یم که نه دومره خفه یم چې زه تا ته څه ویلی نه شم د خفګان نه مې ړچ وي لکه دا خو ظالم شی را مړه لرې ښه که نه نو ته قسم دې ته په هر څیز کې ګوتې وې نو یو څیز تپوس خلک وکول نو خلک بیا پردي څیز استعمالوي ته دې نه خبرې دغه له ملک صاحب د پنډۍ نه راوړي دي ما ته وي دا مې ستا دپاره سپېشل راوړي دي راوړي دي خو یاره خو ما خو چک کولی څه دا خو زه په خپله هم نه پخپو کوم ځان سره هسې ګرځوم د خدای تعالی ساده انسان د دې څه د وړو مې لکه پرېږده مړه پرېږده
کلی د حکیم راغلی دی او ظالمه چې مریض والا ورشي ما ته وی چې علاج صحیح ونه شو 100 روپیا پس د جیب ورکو دا کتابات څه ګپي حقیقت دی 100 روپیا پیسې دی او چې وسره ټیک نه شو 100 روپیا بالا جرمانه درکړي نو دې خو مکمل تاوانی والا څنګه تاوان دا نه وته ودلته بیمار جوړو متا وورید او دا وته د قصه نه جوړه کوم او زمو دنه بزرګونان وم زمو دنه بزرګونان وم د خزانه راغلی دا دی لاس له خزانه ډیره موده پسراله نو پاو دی نو وای نو مقال شای دا بدماشي چې دا دونه بدماشي چې په خواته را کړی دا تر راته ورځو پی او دا سړی د مکمل د لوټ کوم دې ځان ته خيار وي خو په دبل خيار نه دی اوخته د لالا پینتري دي ته وسوینه د لالا پینتري چې زر دی له 1500 په کې زمای نو مالا نو ته دا باسي ګپی کنه نو تر راته شروعات تل په وکم سپلې ورته په کوم نه تا ورته د ځان سره اسی ګرځوم دا یو خبره ذهن کې ځان لواچوا مړه زما دا کمیس ته چول زما دا کمیس راکه په بدلو کې دا هم د ما پرتګا چولې دي کوتکا راځه ملک صاحب راته وی د سپلو خیال ساتو یو جوړه د لبل امر ها ډیر مین په ملک صاحب نو راشه دا چاته راوتم دا خو مسالو واده دي خدای تعالی اقربا دا خو مسالې ټکي نه کوم د دنه علاج دا سره د دنه علاج کوم نه الکه ته لیوانی ني ته کوم پریشا بیمار یې کنه سوار ټکی کوم مسالې ټکی ته خو ته پیسې لګا کنه زه ما سي اقرب بګړې مکنه خو زمون خو مساله چې کوم دي د پیسو ده ځان نه جوړه مخته بالټي واچو واره وته واچو السلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم السلام حکیم صاحب دا سپلې ودلته مخې ته کېدم دا ډېرې قیمتي سپلې دي او یار قیمتي سامان دی ورته ډېر قیمتي سړي توخته کړي راته تاسو شی وو حکیم صاحب حکیم نه حکیم غلام سرور دیوانه صاحب نو دا خو په 3 ورځو کې دستا نوم یادوم تاسو کارو کا مساله دی وایا ما دستا نوم دی په 500 پاوند خدا نکلی کیږي مساله دی وایا ځوانه مساله مې ته مساله دا کنه حکیم صاحب صفا خبره ته کومه ټیم دنه خرابوم ډېر قیمتي سړی ما ته صاحب پته ده د ما د خلینا مکمل ذائقه ته خوان ته تری د جبې نه مې نه په تراخه لګي نه په خواګه لګي مکمل چې کم دي اسی بوس را باندې ارسه لګي دقه کار دی واه چې مکمل بد ختم شي نو مال راشي نو مون خدا زه مون ته معلوم نه وول کنه چې ته دومره قیمتي حکیمه په 500 پاوند کې خو ستانوم نه لیکل کېږي قدم راواله حکیم غلام سرور دیوانه شه علاج وایا حکیم صاحب علاج لکه و خراب ما دی خو که نبض راواله دی ما ته څه پته نفس ته وي ما خو نه دی راوړی ځان ته مطلب لاس راکه کنه لاس والا کنه دا لاس والا مړه دویم دا چې په دې غړې ده کنه نو اوهو خزه دا والا دا چاته وایم دا دې سره اوستي چې سنه یریده مقه ده ولې څه چل کې دی دا کنه دې کې د سره خون نشته کنه نو دا خو ما ته په پښتو کې وي په پنجابي کې مې نه دی ویلي چې په خلو کې مې د سره خون نشته نه بس وشو چې زماله د ځان راورسو وای چې روغ شي الکه شاګرد د سکارو کا شربت پټرول راواله شربت پټرول نه باندې سکیلا ما قاعده نسکم پټرول الکه نه دا نسخه ده کنه یار دا نو مونږه اعتماد کې ټیم غلام سرور دیوانه بیکاره نسخه نه ساتي وای دي سابقه بدمعاش پاتې شوی دی لالا وته سابقه وته یاد کا کنه دا واله ځوانه خولې نسکما دا دی دا څه کوي اوس کې علاج دې کنه نو علاج دې کنه یار دا خو تریک دی الکه تاسو دا خو تر وشو مبارک شه بس علاج دی وشو ذائقه مکمل دی ذائقه ټیک شو تریخو کنه دا خو تریخو وشو 100 روپۍ راکوه نو کوتکې کنه ستا د لاسه 100 روپۍ لاړې دا واله لاړم د نه کوم علاج نو ورځه بیا بل علاج لم راشي انشاءالله دم به دا زرو کې خو دې ووالم الکه بدمعاش سړی مو خلکو وواله مې په 100 روپو کې لکم ستا د لاسه د مانه دا 100 روپۍ ووالې ښه ستا په 60 صابون وم تر سپلې ونیسه تا تر ما یو ټکا دی سپلې ډېرې قیمتي دي سپلې غوزارې نه کوي ښه تا په 60 صابون وم ستا راته وی دغه دی وی پیسې چې کم دي پیسې ته و او زمانه ولټه سپلې غوزاره کوه اوس ته دا ونیسه تاسو سپلې غوزاره ته د ما سره بس تاسو کاري دا څه دی نو چې ما راته و چې پاو کې دی وی دا وی زه خو ډېر هوښیار یم هلکه دې کې خو تمام څه ناسه غلطي وه تا واورېده مړه سپلې دې راله غونډې څښا کړې بیا به ملک صاحب کارېږي ما ته مړه په دې پوه کړې ملک صاحب خو ته په لوی غم اړولې چې سره د سپلو ته پیدل ګرځې دا ما باندې هغه خفه کېږي ما ته دا سپلې به نه په پوه کې او دا ډېرې قیمتي دي دا بیا خرابېږي وایي
اوس مې ودې پوه شوس په د خپل 100 روپۍ څنګه راګرځو 100 روپۍ ته راځه په مزه راځه کنه تا ته په لاره قصه کوم دا 100 روپۍ نه دي خو کلاړي دي کنه دي خو ځان ته کلاړي وای کنه خو ګوره زه د نه ډبل کلاړي ما دی به دا 100 روپۍ مې راکړي او 1500 کې د نورو کې مو تا وره د 2% د صابون و ما هاي شاباش کلاړي دي کلاړي تر اوس بیا ورځو ښه یو دا ورځو یا به کم دي 1500 شو یا به یو زر نور امداري راځه لا خو دې پاو کیو پیرو ولم کنه او دغه د سرمن اړوم دلته دی به دونه پیسې اوس بیري دلته کته به راغونډول ستړي شي دی خو ځان ته کلاړي وي خو دنه غوړه ډبل کلاړي ما غوړه لا لازم زما دا کمیس راکو د خپل پرتګ دیوال دی چې مونږه مطلب ښکارو دا سپلې قیمتي نه وکنه په ما دا مازغه وال خو دا سپلې ډیره زیاته قیمتي ده په دې سپلې خپه کېږم او سړی ناشته دي او زه هم چې مخ ته باندې واشه موزان خپه کم وا راځه حکیم صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام شاګرد دا ونی دا حکیم صاحب دی کنه خدا حکیم صاحب دی ښه ما ته وایه نه پیژنم کنه نو ښه حکیم صاحب دا سپلې ډېرې قیمتي دي زه یم ستا مخې ته بیا کېږدم څوک یې رانه ونه وایي اوس پتم نه او دا سپلې به دې نه هغه چې د کروڑونو په سامان دی کېښودی زه دا بدلته کېږدم زه بس کېږه پې مه دومره حکیم صاحب مسله خو ډېره زیاته شوه کنه مړه شل زره مې درته وویل کنه یار حکیم غلام سرور دیوانه صاحب یار دا باسې ګپي دا حقیقت دی څو پیرې مې درته وویل زما دا نوم پوره له ګینې نه کوم دلی علاج نه خبره خو واوره کنه نو خبره واوره مسله ډېره زیاته سیوا شوې ده او داسې حد ته تللې ده کنه چې 500 ډاکټران پې پیل شو دا څه ویل او ته هم نشې کولی دا تا نم پاتې ده سوال نه پیدا کېږي چې دلته رالې که نه ووایه چې ټیک شوې ما حکیم صاحب مسله مې داسې شوې ده چې یاداشت مې تللی دي مکمل مغزو کار پرېښودی دی تا واورېده ما نه بېګانې خبره مې رانه سارانې هم رانهیره ده غرمنې هم رانهیره ده دې مې وختي نه پېژندو او دته مې په کومه صوبه کې اوسېږم بیا خو به ما هم نه پېژنې نو تا نه پېژنم بلکل نه خیر ما وپېژنه حکیم غلام سرور دیوانه نو بس که کنه نو بس ځان نه دې څه غلام رسول جوړ کړی دی وایه بیماري دې وایه مسله مې دا ده چې یاداشت مې تللي دي مکمل خبره مې ټوټلي خبره مې هېره ده 15 منټه مخکې خبره رانهیره ده چې موږ په جاز کې رالو که په ګاډي کې رالو بس وشو چې دلته رالې ټیک شوې هلکه پرونۍ دوايي راواله نه پرونی نه خورم هغه خو دونه ترخه وه هغې خو دونه تریخ خوند کوو د علي مړه راته ټوله ورځ خراب مبارک ته شه بس ټیک شوې یاداشت دې رالی چې تا پرونۍ دوايي وپېژندله که نه یاداشت دې هلک رالی بس ته څه کار وکړه دا واله دا سره وړي 100 روپۍ راواله دا ونیسه نورې 100 روپۍ درکړم ټیک نه شوې یاداشت دې راله اوس ورکړه 100 روپۍ 100 روپۍ راکړه لږې گزاره را سره پکې نه کېږي یو 200 پکې پاسه بل مریض کراولي راکړه کنه نو دوايي لاړه دوايي دله نه در کوم ته خو یاداشت وراله پاسه او کنه دا یاداشت وراله کنه نو مبارک مې شه زه لاړم سپو پېشل تالان راواله ستا په سټ صابون وم ستا د نه ته خو د ما نه 2000 روپۍ لاړې او دغه په دې قیمتي سپلی دی وم ما دا د مرګ صابون په مینه اخیستې ما نه په دې دی وم په دې دوو ګزارو څنګه دله مقدر کم ستا د لاسه خو زما چې څه اړي موړي وه هغه ما بېله زما خو دغه 2000 روپۍ اړي موړي وه هغه لاړې بله نسخه درته ښیم که نه نو واپس یې ته راګرځو پیسې روباسه په دې ځای پیسې روباسه ما سره کوم دي تا سره چې نشته ماله د چا نه راقرض کړه ماله چې کوم دی د ساجد نه راواله خو ماله اوس پیسې راکړې نه راکړي که نه دله نسخه درته ښیم دا دې راګرځو که نه نو د ساجد نه به راله راوانې ساجد نه بدل راوالم خو لاول د نه خپل راګرځو که نه ته راپاسه څنګه راګرځې زما نیکه زما خو داونه ختم شو ما سره خو نور داونه ته غلطه بیماري ښه کنه خو خامخا علاجي بس چل دا پیرو د ځان ړوند کا او زه د بیا د زور ګورم د ړوند خوړو علاج نشته دی لکه ته څه وې چې دې پیره به تله 7000 نور هم راګرځو واو نو که یو پیره په زما داو تیر شو نو به دې به بیا سم نه ځان ورته ړوند کوه راځه چې ځان ړوند کوم که چېرته دا خپل په چل باندې کې د درې ګزاره مخه وایم که دا زما دا کشر رور دی راځه اچھا اوس سپلې ګورې نه پخ کومه ګوره بیا خفه کېږي مالک صاحب ګوره راځه داسې کار دی که نه چې زه خو به دلته اوس ډرامه کوم او دلته به زه ډزې ډومبقې کوم په دې کې ځکه 2000 روپۍ تاوان مې شوی دی څه ګپ نه دی ته ور خو داسې کار وکړه دا سپلې راله سنبال کړي دا ډېرې قیمتي دي دا ډېرې قیمتي سپلې دي ته ور زه به په ډزو ډومبق کوم نو بیا به رانه چېرته ګزارې شوي که نه خو ته ماله اوس دا چوکۍ ځان ړوند کړمه که نه او د دې حکیم صاحب نه د زه اوس ټول زور وباسم راځه راځه بچي دا وړم السلام علیکم دا کوم یو دا ایو بدماش نور بدماشي خو حکیم صاحب لاړه او په اوبو لاو شوه یا الله خیر ولې نو حکیم صاحب زما ډېره مسله غټه مسله ده زما خو د سترګو نظر تللی دی هغه جدا وه خو چې ما به د ورځې 400-500 وژل لالا پانې سوله پامې سوله
ما پاسوله زه به پاسول کوم ټیم زه به پاسول کوم ټوپې راکړه ټوپې لکه دا ته څه کې یار ولې څه دا ته څه کې نه کوم علاج پاسه ولې پاسه علاج نه کوي حکیم صاحب نظر کار نه مساله ته ما ټوپې څه شوله سټی راله اوسېږو مړه د چې کار د حکیم صاحب چې خفه نشي زما مشر او زما ورور لکه دا زما شاګرد دی یار یار دا ته څه کې بچی دی لوی شه دا ته څه کې یار بس ټیک ټاک حکیم صاحب چې ته خفه کېږې زه به ستا شاګرد ته هم څه نه وایم مسله واوره که نه حکیم صاحب مسله مې ډېره زیاته سیوا شوې ده د سترګو نظر مې تللی دی دا خو به زما کار نه دی واده اورېده که نه واده اورېده وایي دا د ده کار نه دی حکیم صاحب دا ستا کار نه دی 100 روپۍ جرمانه روباسه تا وي د هغه مسلې به جرمانه در کوم چې کومه زه نشم کولی 100 روپۍ راکوه دا ستا کار نه دی دا ستا کار نه دی شاګرد د دې ځای کې ډایرکټ ته موږ پاتې دلته مې دله ګیر کو اوس دا زما کار بالکل نه دی بچی دی لوی شوه بدماش وروره داسې کار به وکړي چې به دا پیسې دې واپس واله 100 روپۍ دي تا 100 روپۍ زما انعام هم دی اوس که نه ته خو مسله نشي حل کولی او که نه او که نه داسې کار وکړه دا 100 روپۍ دې واله او زه د دې کې زه پیل شوم بهی دا واله څنګه 100 روپۍ دا خو 500 دی مبارک شه بهی سړی نظر دې رالو ښه او بدماش وروره نظر دې رالو پاسه لا دا څه په غم مې سر دی دې خوا راسه تاسو زما یو ټوټه حساب کتاب ولې دا څنګه سم کار دې په مخه no.